د چارسدي ضلعي کاروباري شخصیت حاجی صادق خان وایي چې د چارسدي په تحصیل چوک کې پتنګي روډ او سټیشن ډاک کې ځمکه ځینو کسانو قبضه کړې ده او هغه ځمکې په عام ولس خرڅې کړې دي چې دغه یو لا قانون عمل دی ولې چې خرڅونکي سره هیڅ قسمه انتقال نه دی موجود او ځمکه اغستونکي په خپل د خپل تاوان ذمہوار دي خو باید چې د ځمکې اغستو په وخت اغستونکي د خرڅونکي نه انتقال غواړي هغه دغه خبره په یو خبري کانفرنس کې کړې دي حاجی صادق خان وایي چې دې ځمکه کې د یونس باچا په نوم د یو تن د سره 0% شعر خو هغه زیاتې کړې دي او ټول ځمکه بغیر د انتقال پټه خرڅه کړې ده وایي چې په دې پولیسو انکوایري خوم کړې ده چې د هغې نه ثابته شوې ده چې دا ځمکه زمونږ ده داود منظور डी एस पी صاحب دی عدنان اعظم صاحب اس ایچ او صاحب شو هغه یو ټیم مقرر کړي چې بیا دوی لاله مختلف ځایونو کې ته پوښتنه وکړه چې دا کوم ځای پراپرټي خاصه شوی دی د اصل مالک څوک ته دا چا چې کوم دی دا کړی دا نو هغه کې یونس مونږ سره پرسنټیج باندې هغه پته ولګي دا ورسېد نو یونس دیګ ډېرو کسانو نه پیسې غشتي شوی چې مونږ ته صرف 15 کروڑ 82 लाख سمثینګ را رسیدلی دي دغه دا چې راجمه کې ټوټل اوس زمونږ یونس ته 13 کروڑ روپے 13.5 دا بقایي کې دا بیت خان دي چې ما سره مرګ دا زمونږ پارتنر بل خو د دې قضیه جرګه کور کې حاجی ناصر خان وایي چې دوی پکې خوم په یونس باچا جرګه کړې و او جرګه کې دا ثابته شوی و چې ځمکه د صادق خان رسی خو بیا هم په هغه کې درغلي شوی ده بیا پدې کې لګیا تقریبا 2 میاشتې پورې موږ لګیو خو حتی چې ارزه ته پکې ورسېدلو بیا پدې خبرو باندې پوه شو چې یاره مطلب دا د سره څوک ناستي د سره پدې پارتنرشپ کې یا مطلب پدې ځمکه په حساب کتاب کې څوک ناستي حق زینو تم ورسېدلو او بیا پکې ډېرې خبرې د سراله زبر د یونس باچا سره پر رابطه کې یونس باچا پسې بزیته لاړم دفتر ته پسې لاړم داغه د ټولو خبرو اترو لیکل ار یو شیز ما سره دی لیکل مم ته اغشتي دي بیا یونس باچا ز په خپل ځای کې کینه ول مزوم او سکندر هغه توازیخ خبرم او کله چې یره مطلب پتا مې دومره اعتماد دي چې لکه په چا مې دومره اعتماد نشته پتا سو زمونږ د فیصلو نو موږ به د شر او د دین بچو موږ دوستان یو ما ډیره مننه او ډیره شکریا چې تاسو زمونږ دومره دغه کوي بیا داسې پکې وخت یریدل موږ غو فیصله اولی کله د تموکال او کوچیره د ډي اس پی صاحب دفتر ته راشه چې دې رالو څنګه غو په ورځ باندې موږ فیصله اورولمو لیکلمو خو بیا دې یو ډیماند او کوچیره مطلب دا زدي بیبي لازم او ما د دې سره حساب کتاب کوم او دې ما ته را دغه کرا کړی دا نو موږ په غزه باندې ډي اس پی صاحب دفتر کې مطلب جهانگیر خانم ناستو بس موږ وی اوکې نور مسانه شو بس زو او د دې ځای مالک او د دې ټول اختیار چې کم دی کنه نو جی دا صدیق ته ورکړي والد صاحب هم ورکړي او بیا جی مطلب دا دته دی لورم ورکړي او د ټول پیم دی دته اختیار ورکړي د یونس باچا لخوا په دې اړه صدریز نه دی راغلی خو صادق خان او د هغه ملګری وایي چې پتنګي روډ د حافظ پلازي په مخالفت اړه پرتز مکا او په سټیشن ډاک کې زمکا غستون کې د لومړي د زمکې انتقال وګوري نو بیا د زمکې واخلي ولې چې دغه انتقال او اختیار د هغه سره دی آلاپ خان شیرپو دلبر نیوز 400